بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولو حلف لا يأتدم فكل شيء أصطبع به إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام. بھئی امام محمد رحم الله فرمائی غوږ شوی دا یو سړي قسم وخوړلو چې ترکاری باندې خورما نو که کم شی وخوړو حانس کیږي. توجه جی نو د شیخینو مسلک دا دی هر هغه شی چې هغې کې روټۍ رنګ کیږي نوړی لقمه پکې رنګ کیږي که نه که موږ وایو ککړه کیږي پکې لونده کیږي پکې بس هغه اعدام دی. لہذا که هغې وخوړو حانس وایي. اوس تفریح کوي والشوا چې ده که نه وریته شوې غوښه چونکې هغې کې روټۍ نه لمده کیږي نو هغه اعدام نه دی نو په هغې نه حانس کیږي که ویې خوړل. مالګه چې ده دا اعدام دی د خلکو اوبو کې اچوي بیا پکې روټۍ ورښکته کوي که اوبو کې نه یاسم روټۍ ورسره لګوي به یې خوري نو روټۍ په مالګه کړېږي که رنګ کیږي نو دا هم اعدام شو ونه رسېدی. د امام محمد رحم الله رایې دا ده اعدام چاته وایي کم شی چې غالبا د روټۍ سره په طبعه کې خوړل کیږي هغه اعدام دی. نور به تفریحاتو سره ګورو ګوره یو ده ولو حلف لا یأتدم فکل شیء هر هغه شی لکه سرکا زیتون استبخ به چې نوړی رنګ کیږي باغې سره نو اعدام دا به اعدام وي. والشوا وليس بإعدام او ریده شوې غوښه دا اعدام نه دی دا خلک ځان له خوري. والملح اعدام او مالګه اعدام دی. وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله دا مفتى به رحم ده. وقال امام محمد رحمه الله فرمای كل ما يؤكل مع الخبز هر هغه شی چې هغه خوړل کېږي د روټۍ سره غالبا فهو اعدام دا به اعدام وي. هلکه دا د هغوی اصطلاح ده ښه زموږ عرف کې ترکاري څه ته وایي که هغه هر څه ټولو ته شامل دی. هلکه ترکاري به نه خورم نو موږ عرف کې خلک پېژني ترکاري کم کم شی دی. مالګې ته څوک ترکاري نه وایي داسې ده که نه ده سالن ورته نه وایي. وهو روایت نبی یوسف د امام محمد رحم الله کوم روایت دی د امام یوسف صاحب نه هم دی. د امام محمد رحم الله دلیل وایي جی اعدام معنی د موادمت او موادمت معنی د موافقت د اعدام معنی شوله موافقت. اوس هر هغه شی چې د روټۍ په طبعه کې خوړل کېږي هغه د روټۍ موافقي که نه حق اعدام دی. نو ځکه زه وایم امام محمد رحم الله وایي کوم شی چې د روټۍ په طبعه کې خوړل کېږي هغه د روټۍ موافق وي موادم وي نو حق اعدام دی. لأن الإدام چې من الموادمت دا د موادمت نه دی. وهي الموافقة موادمت موافقت ته وایي. وكل ما هر هغه شی یؤکل مع الخبز چې خوړل کېږي د روټۍ سره موافق له د مع الخبز د روټۍ سره خوړل کېږي موافق له او موافق د روټۍ سره لکه لحم شول غوښه والبيض انډه شوله دغه شان ونحوه نور رواله جبن دا ټول اعدام شو روټۍ په طبعه کې خوړل کېږي. شیخانو دلیل څه دی هغه وایي ان الاعدام ما یؤکل طبعا والتبعیة فی الاختلاط کوي. لږ به وګورئ ګورئ اعدام چاته ویلی کېږي چې طبعا خوړل کېږي او طبعا خوړل دا دي چې ته اختلاط خلط وکړي د بل شي سره لکه ترکاري د روټۍ سره خلط کی کم شی چې روټۍ سره خلط کیږي اختلاط ماده پکې وي حق به اعدام وي. که ونه رسېدی څه وایي ان الاعدام چې دی ما یؤکل طبعا اعدام اصل کې هغه شي ته ویلی کېږي چې طبعا خوړلی کېږي. او اوس راشي کم کم طبعا دی زموږ خبره به اوس خپله کوي د متن والا. والتبعیة فی الاختلاط طبعیت په اختلاط کې چې کله روټۍ د ترکارۍ سره رنګ کې حقیقتا ولې لیکون قائما به یعنی د دې دوه قسمه شو یا خو به حقیقتا خلط کېږي لکه سالن کې روټۍ ورکته کې کم کم شی چې داسې دی هغه به اعدام وي. او دویم هر هغه شی چې هغه ځان له نه خوړلی کېږي اگر که روټۍ پکې نه رنګ کېږي هغه اعدام دی. پوهېږئ که نه ځکه هغې باندې دا تعریف راځي صادق راځي ان الاعدام ما یؤکل طبعا. هلکه پوه نه شولئ ما یؤکل طبعا په څو قسمه یي. یو دا چې روټۍ پکې رنګ کېږي ځکه هغې کې اختلاط مکمل راځي او یو حکمن وي چې هغه بغیر د روټۍ نه خوړل کېږي روټۍ په طبعه کې خوړل کېږي. نو اوس پسې شماره
والتبعیت چې په اختلاط کې حقیقتا دی ليكون قائما به دې لپاره چې اعدام قائم شي په روټي اختلاط سره وفي ان لا او هغه شی لا يوكل چې نه خړل کېږي انفراد حکما هغه کې حکما اختلاط شته کنه تبعیت بکشته ما وتمام الموافقه برحل پورا موافقت کلی فی الامتزاج تمام موافقت په امتزاج کې هم شته چې روټي په ترکاری کې بالکل رنگ کې امتزاج معنا ده اوس ول رضا والخل سرکش ده وغيره د شان نور روال من المایعات نور کم مایعات دي چونکه هغه ځان لنه خړل کېږي بلکې هغه سکل کېږي لا یوکل وحدها هغه خړل کېږي ځان لنه بل یشرب بلکې سکل کېږي نو هغه اعدام شو او ملح تراشدهم لا يوكل بانفراده عادتا عام طور باندې نه خړل کېږي ځان لا عادتا عام طور نه خړل کېږي اعدام شو ولانه بل وجد ملح دادا چې په بو کې الیکيږي نبي طبعا خړل کېږي بو سره ولانه يذوب الیکيږي فيكون طبعا ندا اعدام تبع شو لانه اعدام شو تابع شي اعدامي پاتې شو لغه او د دې چې کوم نور مرګري دي لکه انډا او جبن دا شي نه اعدام نه دي ځکه دا ځان له خړل کیږي نه داسې د چروټي پکې ککړیږي او نه داسې دا چې بغیر د روټي نه خړل کیږي بلکې نه پکې روټي ککړی کیږي او ور سره ځان لم خړل کیږي نو دا سرکاري نشولوي بخلاف اللحم وما يضاهي هغه چې دې سره موافق دي لانه يوكل دي مشابه دي لانه يوكل زګدا غوخه او ما يضاهي چې دي دا خړل کیږي ځان لا ها کسری نیت دا کړو چې اعدام بنه خرمه او غوخه وان ډیم پکې نیت کې مراد کړي وانه دا خو بزان سختی کوي تهمت نشتا قاضي بادام قبلې منو به ښه مفتی بم وای چې ټیک ده دام درمانی قدم دی وخړه قسم درمانی راضي کفاره الا ان ينويه مگر دا کدل حمنه دې کړي لما فيه من التشديد لکه بده کې بزان تشدید کوي څه تهمت خو نشته منو به ورلا والعنب والبطيخ او انګور او خربوزه هندوانا ليس باعدام هو السيد خو اعدام نه دي نه څوک بده کې روټي ورخته کوي او نه د سیده چې بغیر د روټي نه خړل کیږي الګه پوه شوي کنه په بهرحال د شیخین رایدا شولا چې اعدام چې مایو کولو طبعا ته ویلې کیږي به طبيعت په څو قسمه د روټي په کې رنگ کی او د هغه چې بغیر د روټي خړلې کیږي نه رسې به هڅه وېدا انتي اسانه مساله ده یو سړي ویلو چې زبا ناشته نکوم عربی خبرې کوي دا عربو خبرې کوي نو وېدا د طلوع فجر نواله تر مغربي مون ماسخي مون زبوري چټه مم خوراک کو حانس به دغه غدا ویلې کیږي کنه غدا وې غدا او کچا عشاء یاد کړی و د مغسن روټي وې عشاء د ماسخیم نه بس روټي خوري تر مغسن پورې کوم روټي می د عشاء ده نو کوي خوړل حانس بشي او کچا ول سحری باندې کوم سحری څه ته وې وې چې دا د نصف الليل لوانه تر صبح صادقه پوری کدي کې خوراک کو روټي خوړل حانس بشي او ته وګورئ واذا حلف خلاص موږ د پښتو خبرې نه دي کله موږ پښتو کې ناشته د سار چی ته وي د غرمه روټي ته نه وي واذا حلف لا يتغدى فالغداء چې الاكل من طلوع الفجر نواله الى الظهر پورې ده والعشاء چې من صلاه الظهر نواله الى نصف الليل پورې ده لانما بعد الزوال وورا ځکه پس زوال نه چی کنه نو به يسمى عشاء عشاء ویل کی ولهذا دغه وجد وليس مسبخي مونستهم عشاء ویل کی يوم د عشاء عائشة ويمكا ولهذا دغه وجد يسمى الظهر مسمى کی نماز بخمون احد صلاتي العشاء یو د دو منځونو د ماخصن اگر ماخصن روټي ته عشاء وي مزک عشاء ویلا او ټیم ته څوي ماخصن مونته عشاء في الحديث کې وتویل شوی دي سحور ستوي من نصف الليل نرواله الى طلوع الفجر بوري علك ولي نسب الليل تر سهر پوری تسحور وای زکا وای دا سحر نه ماخوذ دی او دا ثلث اخیر د شپې ته ویل کیږي لانه ماخوذ دا ماخوذ من السحرنا وهو الثلث الاخير من الليل ويطلق د دې اطلاق کیږي لما يقرب منه هغه چې نږدې وي سحر ته هغه باندې اطلاق کیږي سحر ته کم نږدې وي تر سوا صادق بوري
بر وګورئ یو سړي ویلو قسم دې غدا بنه کوما قسم دې عشا بنه کوما نو څومره روټۍ چې وخوري هانس کېږي به وایي چې کم از کم نیم خو موړ شي که نه له که یو قب دوی وکړه که نه په دې نه هانس کېږي ثم الغداء والعشاء چې دا ما غدا يقصد به شبع چې هغې سره قصد موړوالی کېږي عادتا ويعتبر اوس به کومه روټۍ سره هانس کېږي مړ عام طور چې خلک عرف کې کوم شی خوري مقه سره به هانس کېږي که څوک وریجې خوري وریجو سره به هانس کېږي نیم موړ شو او که څوک روټۍ خوري روټۍ او که څوک بل شی خوري برګري خوري ويعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم معتبر وي عادت د هر یو بلد په حق داغو کې چې کوم شی داغو روټۍ ده ويشترط شرط دا يكون اکثر من نصف الشبع دا مې ویلو کنه چې وي به ما خو نیم موړوالی نه نیم نه به زیات وي که نیم نه به زیات وي که نیمو یا نیم نه کم بیا دا موړوالی دا بې غدا عشا نه ده نه هانس کېږي ومن قال درېمه مسله ان لبست او اکلت او شربت فابدي حر توجه جی یو سړي ویل ان لبست کما واغستلی کپڑا دای وسونه ویلا اکلت ما اوخړله روټۍ وغیره ورسره ونه ویلا شربت ما وسکلی او به چې دای وسونه ویل نو غلام می آزاد یا قسم دې چې دا به نه کومه یا مې ښځه طلاقه او بیا وروسته وایي جی زما خو پلانکې شه مرادو چې ابه نسکمه پلانکې کپڑا یعنی واسکټ مې مرادو ابه نه اچومه یا خوراک یعنی غوښه مې مراد وه هغه به نه خورم نور څه مې نه و ورته وایي اوس دې نیت کار نه ورکوي ښه وجه څه ده مولوي صاحب دلته موږ دا کوم شی چې روباسو که نه اکلتو طعامن لبستو واسکټن دا کوم شی چې لباسن روباسو یا دغه شان شربتو دا ماء وغیره چې روباسو دا اقتضاء النص سره روباسو چا سره دا کلام تقاضا کوي زباله سی کېږي چې بل راته روباسي اقتضاء النص خو پېژنئ که نه د کلام منصوص د صحت د پاره غیر منصوص په حکم د منصوص کې ګرځولو ته څه وایي اقتضاء النص او هغې کې موږ یو حکم ویلی کله چې وجوه اقتضاء النص باز ختم شي نو بیا فرق بیانوي په مابین د محذوب او مقتضا کې نو هغې کې یو فرق دا دی چې مقتضا کې تعمیم نه وي نو تخصیص هم پکې نه کېږي بھئی تعمیم او تخصیص خو ملفوظ کې کېږي دلته خو د سره ملفوظ دی نه څه به پکې تعمیم او تخصیص وکړي نو چې تعمیم پکې نشته او ته وایې زما دا مرادو دا مرادو دا تخصیص دی او تخصیص خو هلئ چې تعمیم وي نو تعمیم نشته تخصیص هم نه ټیک نه دی پوه نه شولې پې ورته وګورئ ومن قال ان لبست او اكلت او شربت فعبدي حر وقال به وربسي وي انيت نيت مې کړو د پلان کې شي دون شي د پلان کې نه لم يدين د تصديق نه کیږي په قضا کې ځکه خلاف ظاهر خبره کوي او غیر قضا کې هم نه کیږي ځکه دیانت هم ټیک نه کوي لان النيه وجه ځکه نه چې انما تصح في الملفوظ دا خو ځکه کیږي چې کله شیخ ذکر وی کنه یار ځکه تعمیم او تخصیص صفات د چا دي لفظ ذکر وصوب چې دلته وما یزاهی او دغه شان ما روالا او دغه شان طعام روالا دا غیر مذکور دي تنسیسا نصب نه دی شوی تنسیسا نی ویل کا یعنی عبارت النص سره اشاره النص نه دي ذکر والنا ذکر دی خو څنګه ذکر دی اقتضاء دی والمقتضى چې دا لا عموم له ګور اصول فقه قاعده ویلا مقتضى بر عموم نوی نو چا کې چې عموم نه دا قاعده حالت څم نه کیږي ذکر تخصیص خو فرع د عموم ده نو فلغت لغو بشینیت د تخصیص فيه بدیږي وین قال کده سی ول وقت شوتا ان لبست ثوبا ویلې کا یویل اکلت طعاما یویل شربت شرابا وسی ول بلانکې شی می مراد بلانکې می نو ندیانتن به وسمنوها ځکه مذکور دی مذکور کې تعمیم اینو تخصیص احتمال هم پکې نو کني ولو کې ټیک ده البته کوم چې خلاف ظاهر قاضي به ولنه منځ کې قاضي خو خلاف ظاهر کې فیصله نشي کولای وان قال ان لبست ثوبا او اكلت طعاما او شربت شرابا لم يدين دبت تصدیق نه کیږي په قضا کې خاصتا قضا قاضي به نه مني ولانه نکرد الکا دیانتنی ولی منی ویجدان نکرد کنا ثوبا طعاما شرابا او قانون دار موږ د عام په الفاظو کې ویلي اسامي کې چې 12 الفاظ هم د عام موږ ذکر کړو صيغه
ایکی ودا و چې کله نکره په محل د شرط کې راشي په مقام د شرط کې نبی بدا نکره چې د بصيغه د عام وي دا بچوي او ما من عام الا خص عنه الباس هر عام چی کنا تغی کې احتمال لچای تخصیص وي لہذا تخصیص کې کې کوي نه دی کولای شي خود مراد چې تخصیص په عام کې کول دا خلاف ظاهر دی خلاف ظاهر ولې دی مخکې قطعي اوس بزون نشي نو قاضي به نه منيغا لانه زکوي دا نکره ده په محل شرط کې راغلي ده او نکره چې په محل شرط کې راشي فتعم عاموي فعملت نیت التخصیص په کې عمل کولای شي به بده کې نو قاضي ولې نه مني وی لا نو خلاف ظاهر ده کنه یاره فلا يدين في القضاء کې به تصدیق نه کیږي ومن حلف لا يشرب من دجله لکبر وګورئ یسری القسم دې کده دجلې نه وبوس کما امام سے وی ال بهانس کیږي چلال شي باغی خله کیږي لکه د غوا او ویس کی ال بهانس کیږي او که څوک ول بجام کې راوړي یا خپل ورشي بجام کې د وس کی یا بلبو کې روچتی کې ویس کی به بنانس کیږي صرف یو صورت کې بانس کیږي خله به کیږي او صاحبانو عمومي مجاز دی او به مراد دی بس کل که خله به کې خود لمحانس کیږي کچا ول جام کې راوړلی هم حانس کیږي او خپل برله بجام لپوي وس کلم حانس کیږي یو روایت د صاحبانو سره مجاز دی سره مجاز حقيقي معنی غوي متروک د عرفن خله منځو ګنن زبانس نګدي به نو چې خپل بلپو یا بجام کې وس کې حانس کیږي به خله به کې خوستل حقيقي معنی متروک ده بین حانس کیږي یو روایت دام دی وګورئ ومن حلف چا قسم وکړلو لا يشرب من دجله دجله مشهور نهر د بغداد کې ها فشرب به وسكل منها د دین باناء بلوخي نحانس کیږي حتی يكرع منها على بهانس کیږي چې وسکی داغه نه کران په خله کې خودلو يكرع کرع معنی ده او په معنی خله کې خودل لګه د غوا او د چيلي در امام سے روایت دے وقال صاحبان فرمائی اذا شرب منها کچری اس کی داغینا باناء بلوخ باندې نوحانس کیږي با وللانه المتعارف لوخ مانس کل متعارف دیار یوسله او بنس کما زین تکما مان راضی لوخ مانیات د قبل او خلق برخی دي بل طریقه نو دا مجازي متعارف دي زګه دا متعارف المفهوم دي ولود امام سے دلیل وره هغه من پکې راغله کنه من دجلا او من د چاره بر راځي تبعیض زبره بعضی او دا المتحقق کیږي دا معنا چې خله بکی دي یعنی ابتدا د خلید او بونه وشي کمی چې ادي کړي دا چې بجامي کی دی او بیس کی خپل معنی دا د حقيقي چې بعضی او دا وس کې او باقاعده خله بډاری کی دي نه حقيقي معنی دا او ډیر خلک نن سبا د سی او بو وس کی نن سبا تقریبا ختم شوی او کې 50 کال حقیقت متروکانه دي حقیقت مستعمله دي زمره دي چې غیر متعارفه دي امام سے هم مسلک داري حقیقت مستعمله غیر متعارفه کې به کوم معنی اخلي حقيقي معنی لاټو دی وده دی ښا سړی بنګاله تورولي دي ځنه کنه کوم ځای دی ولو امام سے وان کلمه من چې تبعیض زبره ده وحقیقه او حقیقت ده وحقیقه فی الكرع خلقی خودلو کی حقیقت دی او دا حقیقت مستعمل هم دی او هغه چې وایي کله حقیقت هم یو مستعمل وي متعارف دی نه دی بهم کوم معنی اخلي حقيقي والا ولهذا يحنس بل ورا امام سے وای کنه ګورای صاحبانو تاسو نه د بوس کومه چې خله بکی دی او بوس کی هانس کیږي کنه هغه یو جهانس کیږي دا خو حقيقي معنی واخصل شولا حقيقي معنی چې واخلې به مجازي خسته شي حقيقي او مجازي معنی هم موږ کې ویل نه جمع کیږي نو موږ صاحبان د طرف او د جواب کو صاحبانو د طرف به د حقيقي معنی منی چانس کو د عمومي مجاز په جهانس کو چا په وجه دا خدای یو جز دی دغه وجه چانس کیږي بالکرع اجماعا فمنعت المسير چې کله حقيقي معنی واخصل شولا نو اوس معنی د چې ضرورت وشي مجاز ته موږ ویلي کنه چې اصل په کلام کې حقیقت د مجاز سبا نظیم اگر کوم تعارف وی دی امام سے وای خفتور صاحبانو بقول هدایت یاد ساته وان حلف لا يشرب من ماء دجله فشرب منها باناء حنسا الک کده سی ویلی مایم پکې ویلیو من ما مخک ما نو کمایم ویلیو به بلوغ اوس کې امام سے به مانس کیږي ځکه هغه بدینو هر جز ته شامل دي یو د مثال دی د جلې نه کم نیر تلې غینه اوس کی غینه انس کیږي کنه نه که ګلاس جام کی تروالی بغي به مانس کیږي
نو من ما پس ویلو کا وین حلف لا یشرب من ماء دجله ویلو فشرب بوس کی منها دغینه بلوخ باندې انس کیږي با وللن نو بعد الاغتراب زکه چې کله د پلپتی وسکل به هم باقی شو منسوب الیه دجله ته هغه به وسم منسوب دي چاته بقي منصوبا وسم باقي دي چې هغه منسوب دي دجله ته او دغه شرط دجله وبغه موجود شو انس بشي فصار دا بدس شي كما اذا شرب چې کله وس کی من ما عند غوبونه من ماء نهر د وبد نهر وسكي كم نهر ياخذ من دجله چاغ شروع شوی ده دجلینا اغه نسکل پجام سکل دواړه د دجلی وبدي ومن قال ان لم اشرب الماء شرب يشرب ان لم اشرب بالماء الذي في هذا الكوز اليوم فامراته طالق وليس بالكوز ما اکبر وګوره دا لکه اختلافي مسله ده خو زه به روغ زیوم چې استمخ کیزو کوزه پرتره جام دی لوټه ده او په کې نشته ایو سړی وای کنه نو ورځ ما د دین او بو ونسکلی نو خزه می طلاقه یعنی سکم به حالانکه کوزه کې وبنشتا سکلی شي نشي نو طرفین فرمایي نه هانس کیږي که ورستي شي وینس کې نه هانس کیږي دویما توجه کنه نو ورځ ما او بو ونسکلی مکه خبر وکي خزه می طلاقه یا بالله می د قسم اسکم به او په کې وی خود ورځ تیرېدل نه مخکې وب څوک واړی یا خپل واړی به چې د ورځ اخر ټیم راځي کنه وب به نه به طرفین وینه هانس کی امام یوسف رحم الله ته ته څه ویجد هانس کیږي کنه طلاق مسلې طلاق واقع شو دواړو صورتونه کې او که قسم یې کړی کفاره به لازم شي او که اتاق صورتي ته غلام به آزاد یا آزادي نه رسېبي فتوى چې لك انا وسني ورا طرفين بقول الله واوري ومن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم ان رزمي ونسكلي فامراته طالق وليس في الكوز ما حال چې بکوزه کې وبنشتا نه نسکيږي فإن كان فيه کچري بدی کې وب ادمه مسله ده فوريق قبل الليل واړه ولې شولې د لیل مخکې به هم نه نسکيږي دا چارای ده وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله ده مفتى به ده وقال امام ابو يوسف رحمه الله فرمى يحنس في ذلك كله ټولو کې هانس کیږي ټولو کې څه مطلب او کله هانس کیږي امام ابو يوسف رحمه الله هانس کیږي بالا چې کله ورځ تیر شي کو وبنوي او وی واړه ولې دوړو سرتونه کې او ونسکل شو هانس پي يعني اذا مضى اليوم جورت تیر شي وعلى هذا الخلاف اذا كان اليمين بالله كقسم بالله بني قسم دې اسکم بلا مې ویلو نو کفاره د قسم به مو سب سے به راضي طرفین وای ناراضي واصله ان شرط انعقاد اليمين ووقاءه التصور عندهم الاكبر ما توري د اختلاف بنیاد تور شو تاسو خو کې چې زر مخکې زوخه د طرفین بنس باندې حانس کېدو لپاره شرط داده په کوم شي چې قسم کړي هغه پوره کېدل ممکن هم وي اصل ممکن وی چونکه دا کفاره خلیفہ ده نو قاعده او قانون خدا دی چې کله اصل ممکن وی او عذر وی عمل بنه کیږي به بچاته زی خلیفہ تنائب ده خو چې کله اصل سره ممکن نو نبی خلیفہ هم نشرات لله داسې مسله ده کنه ده نو چې په کوزه کې وبنوي توجه سکل ممکن دی قسم نه بری کېدل لا اصل له ممکن دی نه دی کنه نو خلیفہ کفاره ته هم ناراضو یا طلاق یاد کړي غي ته هم ناراضو اګه وب پکې وي خو چون کې د ورځ یاد کړي دا کله چې حکم معلق شي کنه وخت ته نو وخت غیر له اعتبار یې لګو سامي کې ویلي چاله نو وخت اخیر نه مخکې وواړه ولې شوي وخت اخیر له چرالو بینوي به ممکن نه د فاصله عمل کول چاته بلل شو خلیفہ ته خلیفہ ته نشوت له ما ویږي امام یوسف رحم الله وی جدانه د ضروري چې خلیفہ تبع الازی چې اصل معنی عمل کول ممکن نوي که اصل معنی عمل کول ممکن وی کنه وی بهر صورت چاته تل شي خلیفہ ته الکه خلیفہ ته څنګه زی اصل عمل ممکن نه دی بس ټیک د خلیفہ راغب زه ودري کې بدی عمل بد شي لکه په اصل لہذا طلاق بمرا شي لہذا قسم کفاره براشي بس دقه بنیاد دی ویږي کنه طرفین قول مفتابی دی اسم اصل اداره چې ان شرط انعقاد اليمين شرط انعقاد اليمين د بار او بقا يمين د بار څوک دی لکه تصور د اصل کا چې ممکن وي ماویل امکان اصل تصور د بر لاندې بر لیکل کنه یعنی قسم کی بری کېدل
عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله لأن اليمين إن يمين چې انما توقد للبر اصل کې يمين چا لپاره تړل کیږي چې سړی په ځان بری کی کنه یار قسم دې مدرسې له وزم مطلب دی چې زمبا ځان بری کول اصلي فلا بد من تصور البر دې د وجنه د بر اصل تصور او امکان دا ضروری دی يمكن ایجاب دې لپاره چې ممکن شي دغه اثبات ولو امام یوسف رحم الله فرمای وای کا اصل نه کنه خلیفہ ته بلال شو انه امکن القول وای ممکن دي چې من قولو کو به نقادي چې قسم ونقد شو څنګه اصل نشته بس کفاره براشي خلیفہ به راشي موجب بشي کنه د چاره بره موجب شي واجبون کې بشي للبر برته الک بیر خواله کیږي چې قسم خسلې پوره کول شي کنه مړ نه شي د کبره د سی لګ چې پوره کړو غي نائب دی کنه کنه پیږي په ویدلته ممکن دی چې قسم مناقض کو او څنګه موجبم کو واجبون کې شي چالره بیر لره بل څنګه واجبې خو نشي کوله علا وجه مړه بدسي انداز مانی یظهر چې دا بظاهر شي باغ د خلف کې چې هغه کفاره دی نه کفاره سره بوش اول کفاره تاسو نه پیږي قلنا من ورته وایو لابد من تصور الاصل بعید اصل تصور ضروری دی لئن قاعده دې لپاره چې اول خو نفس انعقاد راشي خلیفہ ته قباله زی چې نفس انعقاد خو کنه خو چې کله اصل ممکن نه سړی مکلف نه دی نو خلیفہ ته بچلال شي د منګه چوایو تیمم کوي چې کله وبني دا ځکه چې ته وبوت امکاني په حق الخلف من وایو لابد من تصور الاصل ضروری دی تصور د اصل دې لپاره چې مناقض شي په حق د خلیفہ کې هم عمل به نه کې خلیفہ ته بدل شي خو چې څنګه خپل ممکن نو به خو خلیفہ ته نشتله ولهذا دغه وجد یمین غموس کې کفاره ولې نشته چونکه په ماضی باندې قسم یې سره ماضی توبه کېدل نه شي ممکن نه بری کېدل نه شي بری کېدل کفاره خلیفہ دام نشته ولهذا لا ينقض الغموس سریدانه منقض کیږي موجب د کفاره د کفاره ولو كانت اليمين مطلقه تاسو لکبر وګورئ کې یمین مطلقو یمین څو اليوم ورسره ذکر د سی ویلو الګا دا وب وسکم بدی کو زکی چی دی کني خزم طلاقه غلام میازاد قسم دې اسکم به پیږي کنه امام یوسف رحم الله سره په ځړه دي ولکشن فرق پکې کوي ک وبوي واختلی یا نوی دوړو صورتونه کې هانس کیږي په الحال کېږي دا فرق پکې کوي مخکې څه ویلو چې ورستي رشي به کی اخیری وخت چې کله تیر شي عدل څه وي په الحال نه رسیبي دا چاره ایدا او طرفین ووره هغه وي که وبنوي څنګه چې مخکې نه هانس کې دلل دم نه هانس کې اګو بوي ابه وختلی نه بدل تهانس کیږي دی و دې ټکی کې بدل شي او سب سے هم بدل شو هغه حکم د ورستي ردلو نه په الحال تر واړو دیوم بدل شو چوبه نوې خزړه بزړه دي خو کوبوي وختلی به هانس کیږي وای نو طلاق صورت طلاق به واقع کیږي طلاق به واقع کیږي او کنو قسم ولا مسله او کفاره به نه پیږي به ډیر کوشش وکړی دی چې زیاتی خبرې پکې ونی شي سبق ډیر ویل شي به هم نه ویل شي وګورئ ولو كانت اليمين مطلقة كشريمين مطلق عن ذكر اليوم ففي الوجه الأول أول سورة شوبر السرينا لا يحنث عندهما الطرفين وإنا هانسكي ومولكنا وعند أبي يوسف رحمه الله وإنا هانسكي في الحال أبو وجه ثاني كي يحنث هانسكي دټول بنزمني جميعا او ما هانسكي فأبو يوسف رحمه الله صاحب د هدايه و امام یوسف رحم الله کتا سوچ وکي فرق کړي دي بین المطلق والمؤقت فرق کړي کنه دي موقت کې وخت اخر کې انس کول او مطلق کې فی الحال وجه سره مناسب د موقت شي کنه موږ د قاعده ویل ده دې کې وخت اخر له اعتبار وی ولی ځکه چې وخت ولا ورکو نو دا وسعت ورکو فراغي ورکړه گنجائش ورکو نو ترڅو چې گنجائش یې قبوري بوتا سہولتي کا اخیر وقت پوری گنجائشی دیکھ یو قسم رخصتی کا وورا فرق بين المطلق والمؤقت ووجه الفرق وورا ان التقيت دا وقت شي للتوسع دا څه باري فراخي د باري نو فلا يجب الفعل الا في اخر الوقت فعل کله واجب کیږي اخر وقت له اعتبار ور کوي کی وب سکلی کني دي اول صورت کې هوینا دویم کې اړول شي امام سب سے وهانس فلا يحنس قبل وغينا مكن هانس کیږي او وفي المطلق چې وخت یو دني ور کړي هل ته حکم ډایرکټ منلی هل ته حکم صحیح نګور ډایرکټ وبنشتا
عمل نشي کولای حانس دوړو صورتونه کوي صبر رحم الله يجب البر وبر واجبي کی بمطلق کی کما فرغ څنګه چې فارغ شي او څنګه چې قسم نه فارغ شو وقد عجز وبكينا وياوي واختلي ويحنس في الحال او ما اغود ولا سوي طرفين فرق اغون فرق بينهما دوړو مسلو ترمنځ وجد فرق ادا ده توجه جي کله چې مطلق وکنا نو کوم صورت کې وبنوي اصل امکان نو حنس نو او کوم وخت وبوي نو ګور وبشت کنه هو فی الحال درته حکم دی وس کګنی انس کیږي او د ونس کلی اصل عمل ونکو خلیفہ ته بلال شو دا د سیاله کې وسله قسم دی وبس کما او وینس کې ملش بصری ته بزم د تیر شي وکنه او لړل شي ملش حقیقت انس کې دلته معنی شل کو وس کبر دی کنه نرسیبي او کله چې موقت او هغه وخت اخر له اعتبار وخت اخر له چورو له توبوین نو الدا سلران له نو دلته بده دویمه مسله کې چې وبوي او اختلی اصل ول را له فی الحال چراله به متاظر شو خلیفہ بزو وجه الفرق ان في المطلق بمطلق واجبي کی بر كما فرغ فاذا فات البر كل شي بر فوت شو بفوات ما زکه فوت شو هغه شی وقد عليه اليمين چمن يمين تلل شوی چوبس قلوب او اختلی حانس بچ في يمينه كما اذا مات الحالف دامي درته ویلو لك حالف ملشي او بلا باقي وي اما في الموقت کی التکل حکم واجبي لك اخيره کی يجب واجبي كمره البر بر واجبي کی في الجزء الاخير کی من الوقت ده وقت نوا وقت خو پاس العمل ممكن نو باوخت وي وعند ذلك ده ټیم کی چې علماء يبقى محليه بر محل موجود لعدم التصور وبوینا تصور نو امکان نو واجب بر نو باغی کې نو داغي خلیفہ چې د کفاره یا غلام ازادي دل یا طلاق هغه به هم نوي وتبطل اليمين بباطل كما اذا قد هو ابتداء في هذه الحاله نسبی لك دغه حالت کې ابتداء قسم کوي ما خام چراتلو بنوي نه د حساب دی لکه په الحال قسم کوي وبنشتا نه نس کیږي دغه شان بلتم نه نس کیږي ومن حلف لا يصعد النص من اخر مساله ده ملي سبته گزاره برسو کې تاسو ګورئ قدرت مولا فرمایي یو سړي قسم وخړلو اسمان تبخي جما یو یې قسم وخړو کانی نه بسونه جوړو ما دوا نو وسو حکم دی جی وای قسم منعقد دی خو چون کې عادتاً دا کارونه څوک نشي کوله کفاره و براشي طرفین می موسب سبدي کې ملګری دي ولې دلته دا بیر چره دا ممکن دی وګوره ومن حلف على يصعدن السماء اسمان تبخي جما او لا يقلبن هذا الحجر يا بدلو مدا كان ذهباني ان قد يمين بمنقد شي حانس بشيقي بعد دين رستو امام ظفر رحم الله دلته الطرفين ولا زړه خبره کوي ولا تناقضون منقد کیږي ولی اسمان تختل سونه نه کانی نه سونه جوړول توجه جي عادتن ممتنع دي عادتن او قاعده منګ ویل د 36 نمبر الممتنع عادتن کالممتنع حقیقتا لك چې حقیقتا ممکن دي حقیقتا ممکن خلیفہ تدلشي لانه مستحيل عاده واذا مستحيل عاده فاشبه المستحيل انه دا مشابه شو دا محال سره چې حقیقتا وي مادام دې ته ویلګه فلا ينقض نبه منقد کیږي امنګ سوایو نکنه دلته بیر متصور دی یار ته څنګه عادتن غیر ممکن عادتن غیر ممکن د حقیقتا غیر ممکن سره برابر ہے اسمان ته خطل خو ممکن دي کنه پرشتي خيجنه عيسى عليه السلام نه خطل او ذهب جوړېدل د کانی نه دا بالکل ممکن دي خو چون کې عادتن سره نشي کوله او عادت له اعتبار وي ما ډایرک به څه حکم ولګاو کفاره ورکم لکه عادتن نه بس وي حکم د تیمم دی وی ولنا ان البر متصور دي حقیقت کی لان الصعود الى السماء چره ممکن دي حقیقتا الا ترى تنغوري ملائک چري يسعدون خخي جسمان تا وکذا دغه شان تحول د کانی ذهبن د سونی بتحويل الله تعالی الله دا سي کوي کنه واذا كان متصورا هر کله چې دا متصور دا دواړه هر یو بده دواړو کې نو يمين منعقد شو موجبا لخلفه خلف براشي کنه خلف بسوق دي لخلفه دي خلفه ثم يحنس ببهانش بحكم العجز ثابت عادة حنس کوي ولي ويجي عادة چون کې عاجز دي داغي د وجنه حکم لګو داغه حکم د وجنه کوم حکم چې کوم عجز ثابت دي عادة څوک دا کارونه نشي کولای عادة عاجز دي عادة د عجز بوجه حکم ولګیدلو
كما اذا مات الحالف لکه څنګه چې وسړی مل شي قسم دې بسرې له بزما قسم دې وب بس کما او به مل شي او وینځ کې بسرې دلل نشي انس کېږي کنه حالان کې حقیقتا ممکنه ده چې الله را بس ژوندې کې وب مسکی بسرې تلل شي خو عادتا نه کېږي نو حکم په هنس لګي دلته هم د قشان دي فإنه يحنص وانس کېږي سره د احتمال له اعاده د حیاتنا بخلاف مسأله الكوز کې هلته وبسروین هلته خو حقیقتا ممکن نو او دلته کوم دي عادتا نه دي نو حقیقتا ممکن باندې عادتا ممکن ور قیاس کول صحیح ندي امام ظفر سے بتوایو بخلاف مسأله الكوز لان شرب الماء الذي في الكوز کی په وخت د حلب کی قسم بده مانیو دسه وکنه ولا ما في هلن کی وبکی نوی لا وورا لان شرب الماء الذي زك سكلد ابو هغي في الكوز چې بو کوزه کی وی په وخت د حلب کی حالن کی وبيمنا وورا لان شرب الماء سكلد ابو الذي غوب في الكوز چې بو کوزه کی بده قسم کړي وقت الحلب کی چې ول دا وبز کما وی یا رستو ختم شول یا سروین ولا ما فيه وبوینا نو دغه شی شرب الماء چې لا يتصور دا بر دا ممکن نو فلم ينعقد نو انعقاد د یمین ونشو نخلیفتم نشد لله طب دې خیره خبره پوه شولې شرط د وبو چې دې کنه سکل د وبو دا متصور نو ښه حقیقتا